الله عليه وآله وسلم ولادت باسعادت. دویم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت په وخت کې واقعات، او دریم د دې درس نه موږ ته څه هدایات او اسباق میلاویږي. د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم متعلق خبره تیر شوی درس کې شوی وه. د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم پلار حضرت عبدالله د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه مخکې وفات شوی، چې هغه په مدینه منوره کې یا د سفر د پاره تللی، واپس یې په مدینه کې بیمار شوی، ورته وفات شوی. چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د پلار د وفات خبر مکې مکرمې ته راغی، او حضرت آمنه د دې غټ غم نه خبر شوه، نو هغې یو څو اشعار د مرثیې په طور باندې اهل سیرو نقل کړي دي. وی عفا جانب البطحاء من ابن هاشمی وجاور لحدا خارجا في الغماغم دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاحم فإن تك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. د بطحا علاقه چې دا مکی علاقې ته ویل کېږي، دا د هاشم د زوی نه خالي شوه، او په هغه ناشنا ځای کې د لحد په ګاونډګیرۍ کې پاتې شو. مرګ له دعوت ورکو، د قبول کو، او اوس په خلکو کې د هاشم د زوی په شان خلک نشته، او هاي افسوس هغه ماښام باندې چې خلکو د عبدالله کټ او جنازه راغستې وه. نو که چېرته مرګ د هغه نوم او د هغه جسم هغه پناه کړو، نو حقیقت دا دی چې په هغه کې سخاوت او ترحم هغه ډېر زیات دا وپاتې. د نبی علیه الصلاة والسلام د پلار د نکاح په وخت کې حمل د نبی علیه الصلاة والسلام هغه ټهراو شوی، او حضرت آمنه فرمایي چې د حمل په دوران کې داسې واقعات او داسې حالات مخې ته راتلل چې د هغې نه ما ته دا احساس کېدو چې دا کم معصوم الله پاک به راکوي، دا به غیر معمولي به نه وي. لکه راځي و پیره وایي زه په لاره باندې روان وم، ما ته اواز وشو ابشري ابشري یا آمنه. وی ما به وکتل، څوک به په نظر نه راته. و یو پیره زه یو غره ته تللی وم، نو ما اواز واورېدو چې آواز وکړو ابشري یا آمنه فإنك قد حملتني بأحمد. ستا په ګېډه ماشوم چې دی دا د مبارکبادۍ مستحق دی، او دا احمد دی. او حضرت آمنه فرمایي چې کله زما حمل شروع شو، نو
ما باندې به د وریځې سوری او داسې سپک حمل ما ته احساس هم نه کېدو چې الله پاک به ما نه الواد داسې راکوي زما په ګېډه باندې الواد دی. بلکې حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دی په مدینه کې و. دی وایي چې کله د نبي علیه السلام د پیدایش شپه وه یا د حمل د ټهارېدو وخت یو سهار یو یهودي لګیا دی زه راووتم چغې وهلې یا ایها الناس قد طلع النجم احمده د احمد هغه ستوری چې دی هغه د هغې طلوع شوی دی اوازونه نه کوم وایي زه ورته راغلم چې دی څه وایي وایي چې هغه احمد مجتبی کوم چې را روان دی د هغه ستوری راختلی دی او هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د حمل وخت چې کوم وخت په حمل باندې دغه یهودي د اوازونه لګولي. او عبدالمطلب په خپله باندې فرمایي چې زه د شام په سفر باندې زما سره 3 قریش مګر د تجارت په نیت باندې تللي د هغه ځای علما خبر شو چې د عربو د قریشو څه کسان راغلي دي د بني اسرائیلو علماو زموږ سره ملاقات وکړو. یو یهودي عالم موږ ته وایي د هغه پیغمبر د راتګ وخت نږدې دی او هغه به په عربو کې او د هغه نوم به محمد وي. زموږ 4 کسان ټول د قریشو نه زموږ ټولو په ذهن کې دا وه چې که زموږ الواد وشو موږ به نوم محمد کړو. چې کله موږ واپس راغلو نو ما ته خپله چې الله پاک به الواد راکوي ما په ذهن کې دا وه چې زه به نوم محمد کړم. او زما ته چې کوم ملګري دا هم په ذهن کې دغه خبره وه وایي چې موږ به خپل بچو له نوم محمد کړو. حضرت آمنه فرمایي چې کله د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم حمل شروع شو وی ما خوب ولید چې زما د ګیډې نه نور راووت او هغې دا ټوله دنیا روښانه کړه. وی ما چا نه تپوس وکړو چې داسې خوب مې لیدلی یو یهودي عالم وي وی دا کم الواد چې تا به درکوي ان ابنک هذا لشأن ستا د دې الواد دپاره یو لوی شان دی. د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ نه مخکې دا انقلابي حالات او واقعات دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتګ نږدې شوی. بیا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سن ولادت څه دی نو د عام الفیل کومه واقعات چې پرون بیان شوي وه د هغې نه 1571 کاله پس 571 عیسوي هغې ته ویل کېږي. دغه کالو د عام الفیل په کال باندې 571 عیسوي او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې همدغه کال چې په کم کال باندې د عام الفیل واقعه راغلې وه او د دې واقعې نه د یو قول د اصح ترین قول مطابق پیدایش د پیغمبر علیه الصلاة والسلام 50 کاله پس شوی او دویم روایت دا هم دی چې 55 ورځې پس 50 ورځې پس یا 55 ورځې پس د واقعې د فیل نه وروسته د نبي علیه الصلاة والسلام پیدایش شوی. میاشت کومه وه 4 اقوال دي. یو قول د رمضان د میاشتې، دویم قول د محرم د میاشتې، دریم قول د سفر د میاشتې. جمهور علما فرمایي او امام ابن جوزي رحمه الله د ثقو علماو اجماع په دې نقل کړې ده چې میاشت ربیع الاول وه. مشهوره هم دا ده چې دا د ربیع الاول میاشت ده. تاریخ د پیدایش د پیغمبر علیه السلام کوم
اصح قول دا دی چې د ربیع الاول د هم تاریخ 11 مشهور دی 12 ربیع الاول لیکن اصح قول دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام پیدایش د ربیع الاول په 9 تاریخ باندې شوی ورځ د سوا د پیر ورځ وه د ګل ورځ وه سهار د نور د صبح صادق د مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام پیدایش شوی همدغه وجه وه نبی علیه الصلاة والسلام به د پیر د ورځې روژه نیوه معمول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا و چا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې تاسو د پیر په ورځ باندې روژه ولې نیسئ نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفرمایل فيه ولدت وفيه انزل علیه زه په دې ورځ پیدا شویم او په دې ورځ باندې ما باندې وحی شروع شو یا حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې وپیره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه د ګل د ورځې د روژې د معمول تپوس وکړو نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په جواب کې فرمایي یوم ولدت فیه و یوم اموت فیه دا داسې ورځ ده چې زه په دې ورځ پیدا شویم او دنیا زما د تګ ورځ چې هغه هم د ګل ورځ ده د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د عیسی علیه السلام د پیدایش په منځ کې فاصله 571 کاله او د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام په منځ کې درمیاني زمانه چې وه هغه 716 کاله او د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام په منځ کې زمانه چې وه 545 کاله ده او د حضرت ابراهیم علیه السلام او د طوفان نوح درمیاني زمانه چې وه 1081 کاله طوفان نوح او د حضرت آدم علیه السلام په منځ کې زمانه چې وه دا 2242 کاله ده نو په دې حساب سره د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم او د حضرت آدم علیه السلام په منځ کې 6155 کاله فاصله وه 6155 سال د حضور اقدس صلی الله علیه و آله وسلم نوم مبارک دا څنګه ایښودی شوی دی یو روایت دا بیان شو کوم چې عبدالمطلب صاحب بیان کړی چې هغه یهودي مونږ ته دا و چې نوم به محمد وي په دغه وجه ما نوم محمد ایښودی چې کله د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د پیدایش موقع وه نو د حضرت عثمان بن ابي العاص رضی الله عنه مور فاطمه بنت عبدالله رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه په د ولادت د نبي علیه السلام په وخت کې زه موجود وم د نبي علیه السلام د پیدایش سره په کور کې داسې یو نور خور شو او موږ وکتل چونکې دا سبا صادق ټیم نو دا ستوري په کتر روان شو حضرت فاطمه فرمایي چې زما یره دا راغله چې چېرته کې یو ستوری په ما باندې ونه لګي دومره په کور کې نورانیت پیدا شو بل د نبی علیه السلام پیدایش د عام ماشومانو د پیدایش نه بدل شوی عام ماشومان یې څنګه کېږي او د هغو سره کم ګاونه کېږي نبی علیه السلام هغې ته ضرورت نه و همدغه وجه وه چې حضرت عبدالمطلب صاحب خبر شو نو پوه شو چې زما دا بچی چې دی دا لوی عظمت والا دی نبی علیه السلام په خپله باندې یو حدیث مبارکه کې فرمایلی دی انا دعوت ابي ابراهیم و بشرا عیسی زه د خپل نکاح د ابراهیم علیه السلام دعا یم او د حضرت عیسی علیه السلام زیری یم ورعت امي او زما مور ولیدو انه خرج منها نور اضاعت منه قصور الشام چې د هغې نه نور راووت او د هغې نه د شام هغه محلات روښانه شو یو روایت دا دی حضرت آمنه فرمایي چې د نبي علیه السلام د پیدایش سره داسې نور خور شو داسې رڼا خوره شوه چې ما د پکې د شام د اوښانو د قافلو هغه ملاګانې هم ښکاره شوې
قافلې پکې ولې دومره رڼا په دې کې یو خاص حکمت طرف ته اشاره ده ځکه چې کعب احبار رحمه الله فرمایي دا چونکې د تورات عالم وي زموږ په تورات کې د نبي علیه الصلاة والسلام په علاماتو کې دا خبره ده چې د ده مولد به مکی او ځای د هجرت به مدینه او ځای د سلطنت به شامي شام چې دی د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم د هجرت ځای و د عراق نه حضرت ابراهیم علیه السلام شام ته هجرت کړو او چې کله حضرت عیسی علیه السلام راکوزېږي هم په شام په ځمکه به راکوزېږي د دمشق جامع مسجد په ګسه مناره باندې به حضرت عیسی علیه السلام به راکوزېږي او نبي علیه الصلاة والسلام د شام په باره کې داسې وفرمایلي دا برکتي ځمکه ده او په آخره زمانه کې نبي علیه السلام ترغیب وفرمایلی چې تاسو که هجرت کوئ نو شام طرف ته کوئ د قیامت په ورځ د محشر میدان هغه د محشر په د شام په ځمکه باندې وي د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش په وخت کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مکې ته به بعض یهودیان د تجارت دپاره راغلل یو یهودي عالم عیس د هغه نوم عیس ده به تپوس کوو په دغه زمانه ورځو کې چې د چا په کور کې ماشوم پیدا شوی پوره معلومات به یې کول یو پیره معلومات وکړئ نن تاسو تپوس وکئ چې نن د چا په کور کې ماشوم پیدا شوی خلکو مونږ خپته نشته وی نه معلوماتو کې باندې بیا ووایه معلومات وکړی شو خلک ووایي چې د عبدالمطلب په کور کې ماشوم پیدا شوی دی وی ما دې بوځئ دا ماشوم ما ته وښیه نبي علیه الصلاة والسلام چې کله په نبي علیه السلام باندې نظر پرېوتو وی د ده په ملا باندې مهر نبوت وی هغه یې وکتو دی بېهوشه شو چې کله په هوش کې راغی چا دې تپوس وکړو چې ته ولې بېهوشه شوې وی په دې باندې بېهوشه شوم چې نبوت د بنو اسرائیل نه منتقل شو بنو اسماعیل ته دا هغه آخري نبي دی زموږ هغه غوروالی او هغه فضیلت الله پاک واغست بل روایت یعقوب بن سفیان نقل کړی دی چې یو یهودي به دا خبره کوله چې داسې یو ماشوم به پیدا کېږي او دا د صفات کوي د هغه د وجې د مشرق او مغرب دا به د هغه ماتحت وي او د هغه د لاسه به ډېر غټ خیرونه خورېږي او علامات به فرمایل نو عبدالمطلب صاحب یو پیر راغی او تپوس یې وکړو چې داسې ماشوم دا څه قصه ده وی زما به خیر داسې ته ښکارېږي ستا په الواد کې به راغی او د هغه به دا د علامات یو ورته دا ووایي چې د هغه په ولو په دې منځ کې به د مهر نبوت وي او بیا عبدالمطلب ته تپوس کوي وایي زما د دې وسیع عمر به څومره وي وی د شپېته او د اویاو په دې منځ کې به او هغه چونکې هغه د خپلو انبیاو پیشنګویانې اورېدلې په دغه بنیاد هغه دا خبرې کول د نبي علیه الصلاة والسلام د ولادت په وخت کې واقعات څه شي د ټول نه غټه خبره خو مخکې بیان شوه چې د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش سره نور خور شو او د اسمان ستوري هغه راښکته شو دویمه غټه واقعه دا شوې وه د شام محلات هغه د دغه نور د روښانه شوي حضرت عرباض بن ساریه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت په وخت کې د شام محلات د هغه نور نه چمکېدلي او د قریشو څخه کسان د یو بت خواله بتلل چونکې بتپرستي بت کې شروع شوې وه عمر بن نفیل او عبدالله بن جحش دوی یو بت لرل چې کله به شپه باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو دوی چې هغه بت ته لاړ او بت په استره پروت و دو نیغ کو هغه بیا راتاو شو دو بیا نیغ کو بیا راتاو شو دوی چې دا څه ماجره ده چې دا بت په مخه راتاوېږي پسې باندې نه ودرېږي اواز راغی زما وخت ختم دی هغه پیغمبر دنیا ته راغلی دی چې د هغه د وجې نه بتپرستي به ختمېږي بله واقعه د کسرا بادشاه په هغه وخت کې نوشروان نومېده د هغه د نبي علیه السلام د پیدایش په وخت کې د هغه د تخت څه زنځیرونه د سرو هغه راتاو شو
څوارلس زنځیرونه راته وشي او په دې فارس کې یو اور او بل کړو د زرو کال نه خبرو زرو کال او د دې اور مړ کېدل دا هغو نحوست کړو د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش سره هغه زر کاله بل کړی شوی اور مړ شو او د بادشاه په محل کې چې څومره ډیوې لګېدلې وې د نبي علیه الصلاة والسلام د پیدایش سره هغه مړې شوې په محل کې چې کوم د جومیان ناست هغو چغې کې وجوړل په ژړا شو د یو ماتم و دغه شکل اختیار کړو چې و زموږ وخت ختم دی او بیا بادشاه په دې خبر ډېر زیات پریشان سهار چې کله دربار ته راغی د پریشانۍ د وجې نه دربار کې ول ناستې مزه نه ورکول یو پیغام راغی چې دلته کې یو دریاب دی دریای سا وته وایي هغه وچ شوی بادشاه په دې پریشان شو یو په بادشاه په محل کې زلزله راغلی وه په دغه موخه باندې دربار کې یو وزیر دی مبزام د هغه نوم دی هغه بادشاه ما بیګا عجیبه خوب لیدلی دی خوب مې دا لیدلی چې سم مضبوطو خان دي هغه د عربو آسونه راکاږي او د دریای دې خوا راوړل دي د بادشاه خفګان خسې واشو نو یو کس نعمان بن منذر د هغه نوم هغه ته خط ولېږو چې ته ما څوک راولېږه داسې موږ دا خوب لیدلی دی او د دې خوب تعبیر په کار دی هغه د هغه ځای عالم عبدالمسیح غساني د هغه نوم هغه یې راولېږو پسې نو بادشاه ورته وویل چې تا ته کوم خوب بیانوم ته د دې خوب په حقیقت باندې پوهېږې د هغې ته خوب بیان کړه که ما جواب راته وکړو زه به دروغ یم او که نه راته وکړو د بل چا نه به تپوس وکړو نو دغه مبزان دا خوب یې ورته بیان کړو او دا خپل واقعات یې ورته بیان کړل هغه ستا د دې خبرې جواب زه نشم کولی البته زما ماما سطیح د هغه نوم دی او مشر عالم دی ستا د دې خبرو د دې خوب جواب هغه ورکړو فورا لاړ شه او د هغه نه د دې زموږ د دې خوب او د دې خبرو تعبیر راوباسه دا عبدالمسیح غساني ډېر په تیز رفتارۍ سره د خپل ماما خوا ته راغی بلکل هغه په حالت د نزعه کې و نو ورته وایي ځکه ډېر په تیزۍ سره په جلدۍ باندې راغلی یم سفر مې کړی دی د بادشاه د طرف نه داسې خوب لیدی شوی دی او د بادشاه بیګا په محل کې دا د واقعات شوي دي نو هغه سطیح چې دی هغه د حالت د نزعه کې دا خبرې چې ورکړه وی چې کله د کلام الهي کثرت شي او صاحب عصا ظاهر شي او والی سماوه هغه لاړ شي او ساوه دریاب هغه وچ شي او د فارس اور هغه مړ شي نو بیا د سطیح دپاره شام بیا شام پاتې نه دی بس هغه مړ شو او دا وایي چې د بني ساسان یو څو نارینه او زنانه به چې څو کړۍ راتاوي شوي دي بس دا بادشاهان به بادشاهت کوي نور بادشاهت بنئ دا عبدالمسیح واپس راغی کسرا بادشاه ته نوشیروان ته د خوب تعبیر وي پس هغه مطمئن شوی زه خو لا یم او زما نه پس بیا به 14 پیړۍ به نورې 14 بادشاهان به تېرېږي زما نصیر کړوسي او پکې بیا به ګورو بېغمه شو اتفاقي طور قرآن په 4 کاله کې 10 بادشاهان مړ شول یو بادشاه کېده او مړ کېدو بله بادشاه کېدو 10 کسان په 4 کاله کې مړ شو او باقاعده 4 د حضرت عثمان غني رضی الله عنه په زمانه کې هغه ختم شوي او نبی صلی الله علیه وسلم لا کسرا ولا قیصر بعد نن نه پټ په کسرا او قیصر ختم هغه بیا ختم شو د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش خبر چې کله عبدالمطلب ته راورسېد چونکې هغه د خپل زوی په وفات باندې د نبي علیه السلام پیدایش د پلار د وفات نه یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې یا 6 میاشتې پس شوی نو عبدالمطلب د خپل زوی هغه مینه ماتولو دپاره په ډېر زیات خوشحاله شو او راغی او نبي علیه السلام یې راواغست او خانه کعبې ته یې ووړو په طواف په دوران کې د الله پاک شکر وباسي او دا اشعار وایي الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الارداني
قد ساد في المال على الغلمان أعيذ بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيذ من شر ذي الشنآن من حاسد المطرب اللسان. دا اشعار بیا دا غوخه دستور مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو دغه کې رابل کو په لوخه کې او کور دی واپس راو. دا دغه دستور او وی زمانه دی مسلمان محمد وی نو څو قریش ناسو وی دا محمد نو کوړ بزو په دې خاندان کې چانه دی دا د کم پر بدایي کو دا د څنګه وی نو هغه ته فرمایي شي ما یو خوب لیدلو. خوب داو چې زما د ملا نه یو زنځیر راوتی د هغه زنځیر یو سره چې دا هغه اسمان طرف ته ده بل سره ځمکې طرف ته دی یو سره مشرق طرف ته دی بل سره مغرب طرف ته دی او بیا د هغې نه یو ونه جوړه شي او هغه ونه چې دا ډېره زیاته نوراني دومره زیات د هغې نور وي دومره زیات د نور نه اویا چنده سیوا د هغې نورانیت او بیا د قریشو څخه کسان په دې ونه پورې نښتي او بعضې کسان د قریشو لګیایي دغه ونه کټ کول غواړي. یو ښایسته نوجوان راښکاره شي چې د هغه حمد او د هغه د ښایست صفات هغه د بیانولو قابل نه دي هغه د دې ونې حفاظت کوي. نو ما د یو کس نه د دې خوب تعبیر تپوس وکړو نو هغه ما ته ووایي چې ستا دا نوسۍ دا چې کوم در الله پاک به درکوي دی به د مشرق او د مغرب بادشاهي د ده د وجې نه به نور خورېږي د کفر او د ظلم او د شرک تیاري به ختمېږي او دا کم قریش چې ورسره نښتي دي دا به مسلمانان دي مخالفت کې دغه کسان چې کوم د دې ونې کټ کول غواړي او د ده نوم به محمد وي. ما هغه وخت نه د ده نوم د محمد په زړه کې چې د محمد ویلی کېږي چې هغه د هغه زیات صفت بیانولی کېږي او د پیغمبر علیه السلام یو نوم دی احمد. احمد معنا دا ده د الله تبارک وتعالی زیات صفات بیانوونکی. نو د پیغمبر علیه السلام نومونو کې په خپله باندې حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل زمان محمد دی زمان احمد دی زه ماهی یم زه حاشر یم زه عاقب یم. دا پنځه نومونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې موخه باندې په خپله باندې فرمایلي او بیا فرمایي ان العاقب الذي ليس بعد نبي زه هغه اخري یم چې زما نه پس بل پیغمبر نشته. امام مالک رحمه الله فرمایي عاقب ویلی کېږي الذي ختم الله به الانبیاء چې الله تبارک وتعالی په هغه د انبیاو سلسله ختمه کړي. د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش متعلق یو څو خبرې هغه بیان شي. د دې درس نه موږ ته هدایت څه حاصلېږي. یو خدا سوچ وکړو تر د نبی علیه الصلاة والسلام دنیا ته د راتګ پورې الله تبارک وتعالی د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره څومره په ښایسته طریقه باندې انتخابات وکړل. د هر شي انتخاب هغه اعلی او اعلی تر دی. لکه د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش ځای مکه مکرمه ده چې هغه برکتي ځای دی. قرآن کریم آیت مبارکه په هغې باندې دلالت کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام د ولادت کال هغه عام الفیل دی چې الله تبارک وتعالی کفر پې ختم کړو. د کفر او د شرک جلد الله تبارک وتعالی په هغې باندې ختمې کړی. د نبی علیه الصلاة والسلام د ولادت میاشت چې وه هغه ربیع الاول ربیع چې هغه موسم بهار ته ویلی کېږي. د نبی علیه السلام ولادت هغه د ګل په ورځ باندې دا نبی علیه الصلاة والسلام د دې ورځې خصوصیاتو کې دا خبره ده چې پیدایش د نبی علیه السلام په دې ورځ وشوه. د نبی علیه السلام د پلار نوم عبدالله چې په خاندان کې داسې نوم د چا نشته. عبدالحارث عبدالشمس عبدالعزا عبدمناف عبدالمطلب داسې نومونه. د نبی علیه الصلاة والسلام د پلار نوم الله تبارک وتعالی انتخاب کړی دی عبدالله ویل ایښودی. د مور نوم د پیغمبر آمنه امانت والا. د خاندان نوم هاشم سخاوت والا. د رضاعي مور د نبي صلی الله حلیمه تحمل والا او د هغې خاندان سعدیه نیکبختیا والا. د دې ټول نه دا پته لګي چې حقیقت دا دی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کائناتو کې د الله پاک نه وروسته بله غټه هستي هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده او د نبی علیه الصلاة والسلام عظمت او د نبی علیه الصلاة والسلام حیثیت پته موږ د دې انتخاب دلږي چې الله رب العالمین د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره د انتخاب څومره اهتمام فرمایلی دی او د نبی علیه السلام د نوم ایښودو دپاره باقاعده الله تبارک وتعالی اسباب داسې برابر کړل چې د هغه نوم داسې کېښودی شو محمد بې نقطو والا احمد بې نقطو والا دا دلیل د دې خبرې دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ذات هم هغه بابرکت او هغه د هر قسم عیب نه پاک دی الله تبارک وتعالی یو مزکی و مطهر دنیا ته رالېږلی دی دغه شان د نبي علیه السلام تعلیمات د نبي علیه الصلاة والسلام دین هغه هم پاکونکی دی بل موږ ته دا پته ولګېده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنیا ته د راتګ په وخت کې د ختم نبوت پته لګي چې الله رب العالمین د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش لپاره کم لار جوړه کړه کم میدان هوار کو دا یو داسې دی لکه یو عظیم شان مهمان چې را روان دی لکه یو مجلس یو پروګرام د هغه د مهمان خصوصي دپاره څومره انتظار خلک تیاری کوي چې کله هغه مهمان خصوصي راشي هغه مجلس هغه تام شي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې کائناتو مهمان خصوصي و الله پاک د نبی علیه الصلاة والسلام د راتګ دپاره دا یو لوی ترتیب برابر کړو بیا چې کله مهمان خصوصي خپل بیان وکړي آخري بیان د مهمان خصوصي که نه چې کله هغه مهمان خصوصي آخري بیان وکړي نو پروګرام ختمیږي خو لا ختمیږي نو د هغې نه وروستو هغه سټیج چې کلي څه وایي دعا به وکړو زمونږ پروګرام اختتام ته ورسېد دغه سټیج چې کته چې دی زمونږ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مهمان خصوصي نه پس هغه د عیسی علیه الصلاة والسلام دی هغه د عیسی علیه السلام په اخر کې براکوزیږي او د نبی علیه السلام د دین توثیق به کوي د نبی علیه السلام د دین خدمت به کوي په اخر کې به دعا فرمایي دا خبره به ختمېږي د کائنات د دنیا به ختمېږي د نبی علیه الصلاة والسلام ختم نبوت پته موږ ته ولګېده چې واقعي پیغمبر علیه السلام آخري نبی دی دا دومره تیاری چې کېږي دا د آخري نبي دپاره کېږي الله رب العالمین د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم محبت د نبی علیه السلام عظمت زمونږ تاسو په زړه کې پیدا کړي او د هغې په نتیجه کې الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو ته د خپل محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اطاعت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین